د ایران او د اسرائیل د وجې نه زموږ په ملک کې د تیلو کمی راغلی. حکومت د 14 کروڑو لیټرو چې دی وینا یې کړې ده او د بهر ملک نه هغه تیل چې دی دا راغواړي او هرې کمپنۍ ته یې وینا کړې ده چې د 100 ورځو سټاک چې دی دا به تاسو د ځان سره ساتئ. لکه د تیلو سټاک چې دی دا به ستاسو سره د 100 ورځې دی د سره وجې نه وویې. کله چې د ایران او د اسرائیل جنګ ونښتو نو بارډر چې دی هغه بند شو. د ایران بارډر چې دی زموږ دپاره بند شو. کم چې به په سمگلنگ باندې تیل راوړېدل تاسو به جاپان په سوشل میډیا باندې کتلی چې په هغې کې به د تیلو هغه ټپکې پرتې وي او هغه به دې خوا راوړېدې. نو هغه تیلو هغه ټپکې چې دی دا اوس نه راځي. ایراني تیل چې دی هغه پاکستان ته نه راځي. نو د دې د وجې نه په پاکستان کې د تیلو کمی راغلي. بل لاره کم ریټ چې سیوا شوی دی دا به اوس د دې نه نور هم سیوا کېږي په 300 ګوره که دا لیټر رامن شي. که دا جنګ نور اوږدې له لاړو نو دا تیل چې دی دا به نور هم ګرانېږي. بل لا ایران چې دی د تیلو لار هم عربو ته بند دی. نو که هغه لاره یې بنده کړه نو هغې سره په عالمي منډۍ کې چې دی هم به تیل ګران شي او دلته کې موږ ته ایراني تیل چې دی هغه به هم نه راځي. نو د دې د وجې نه به په پیټرول په ریټ کې چې دی په دې کې به نوره اضافه چې دا به هم راځي. ځکه موږ د وخت نه دغه د سمگلنگ تیل چې دی دا استعمال کړي. لکه 2 نمبر تیل چې دی هغه به دلته کې په موږ باندې په 1 نمبر باندې خرڅېدل. نو د دې د وجې نه چې دی اوس هغه لارې بندې شي نو د تیلو په ریټ کې به هم اضافه راځي او زموږ په ملک کې چې دی د تیلو کمی هم راغلی. تاسو را سره هم خپل رایه شریک کړئ چې زموږ دپاره سمگلنگ هغه تیل ښه او که اوس چې حکومت کم راغواړي دغه تیل زموږ دپاره ښه دي.